الرحیم باب تجاوز اللہ عن حدیث النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستقر. دے باب کے یو امید افزا خبر کئی د تسلی یو خبر کئی تسلی په دې بنیاد باندې چې انسان د خپل هم د ګناهونو اراده کوي کله کله، ځکه د نفس کې د نیکۍ او د بدۍ دواړه قوتونه الله چولی د کله د نیکۍ اراده کوي او کله د بدۍ اراده کوي، او بیا شیطان هم دته وقتاً فوقتاً لمس کوي. قرآن مجید مونږ خبر کړي وو چې انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم. ابلیس او د هغه ذریت او د هغه اولاد تاسو د هغه ځای نه ویني چې تاسو یې نه وینئ. په دې وجه هر ټایم کې انسان هم ابلیس هم انسان ته وسوسې اچوي، او کله کله د پزړه کې څه اراده هم راشي چې دا کار کوم یا دا خبره کوم. بعضې کارونه بعضې ارادې خو د نیکۍ، لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله کله د انسان په زړه کې د نیکۍ اراده راشي. نو الله دومره غفور و رحیم دی، خپلو بندگانو باندې رحم کوونکی دی چې ملائکو ته ووایي د دې انسان د نیکۍ د اراده ولیکئ، یعنی د نیکۍ سوچ یې پیدا شو نو په هغې سوچ باندې الله د اجر ورکوي، او چې کله هغه نیکي وکړي نو بیا د ده د اخلاص او دارنګې د عمل د اخلاص د هغې په بنیاد الله دله د یو نه والې تر 200 بلکې د هغې نه سوا اجرونه هم ورکوي. دا د الله رحم دی. لیکن کله دا وي چې دته خپل نفس یې وسوسه واچوي، شیطان ورته یې وسوسه واچوي، الله په زړونو خبر دی، هغه ملائکو ته وایي چې دا د ګناه دا وسوسه د ګناه د اراده دا مه لیکئ. زمونږ خیال خدای چې الله ګنده نعوذ بالله ډېر لوی ظالم دی، او که زمونږ ایله اراده ګډه وډه شي نو ګندی موږ له سزا راکوي. نه، الله رحمان و رحیم دی. د ګناه اراده چې انسان کله وکړي الله ملائکو ته وایي دا له مه لیکئ. البته چې کله په هغې عمل رؤوف او رحیم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنانو دپاره رؤوف او رحیم دی. تجاوز لی عن امتی کې دغه نقطه ده. دې لپاره به هغه دعاګانې کولې، کله به یې دعا کولې چې ربه زما امت باندې هغه عذابونه مه راولې کوم چې تا مخکنو خلقو باندې راوستي دي. و دلته کې لږ ځان ویښول پکار دي چې مونږ لا نو پیدا او زمونږ دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دربار کې جوړلي دي، او د هغه دعا برکات دي چې الله زمونږه شکل نه مسخ کوي، په مونږه مصیبتونه آفتونه هغه نه راولي کومې چې مخکنو امتیانو باندې راوستي وو. خو سوال دا چې مونږه د هغه دپاره څه کړي؟ آیا مونږه د هغه فرمان برداري کوو؟ نن د جمعې ورځ ده، بېګا د جمعې شپه، آیا داسې کسان شته چې هغوی یو سلسل ځله په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود ویلي؟ لږ غیرت هم پکار دی. یو ذات چې زمونږ دپاره دومره غمجني نو موږ له هم پکار دی چې په هغه درود ووایو. د جمعې دروازې درود سنت دی، اوس هم که چا نه ویلي نو کم سے کم 10 ځله 20 ځله 100 ځله 200 ځله مازدیګر ماښام پورې درود ووایه. د مینې تقاضا خلک پوره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم
دا ټول کار زموږ دپاره د مینې په بنیاد کړی دی. د هغه خپل امت سره محبت دی. نو پکار دا چې دا امت کوم چې ډېر وروستو پیدا شوی دی دا امت د هغه د مینې خیال وساتي او په هغه اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد شپه ورځ ووایي او کم سے کم د جمعې په شپه د جمعې په ورځ ډېر ضروري دی. حدیث کې دا هم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل وددت لو رأیت اخوانی، زه ډېر غواړم چې زه خپل وروڼه ووینم. نو صحابه کرام وایي یا رسول الله آیا موږ ستا وروڼه نه یو؟ نا فرمایي تاسو زما ملګري یې، انتم اصحابي. لیکن زما وروڼه هغه دي آمنوا بي ولم يروني چې هغوی به په ما ایمان راوړي او زه به یې لیدلی نه یم. خپله مرتبه خلکو له پیژندل پکار دی. زمونږ او ستاسو غوندې ګناهګار امت دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وروڼه وایي. پکار دا دی چې مونږ هم د هغه د برادرۍ حق ادا کړو. د هغه امت مسلمه باندې ډېر کرم دی، د هغه ډېر احسان دی. د هغه احسان بدله هغه مونږ نشو چکولی. کم سے کم دومره خو پکار دی چې سړی د هغه نوم احترام سره اخلي. په خپل شپه ورځ په عباداتو کې د هغه د درود دپاره ټایم وباسي. دا مونږ صرف د مینې په بنیاد نه وایو بلکې د الله حکم دی چې صلو علیه وسلمو تسلیما، زما نبی باندې صلات و سلام وایه. نو دا مونږ ته چې الله دا ګناه معاف کوي، نو د صحیح بخاری حدیث کې راځي چې ان الله تجاوز لی عن امتی. دلته اختصار نه کار اخیستی شوی دی. بېشکه الله مخ اړولی دی زما د امت نه ما حدثت به انفسها، د هغې خبرو نه چې وسوسه اچوي دوی ته د دوی نفسونه. زړه کې یې وسوسه راشي الله د دې نه مخ اړوي، په دې سزا نه ورکوي. ما لم تعمل او تتکلم، ترکمې چې پای خبر عمل نه کړی یې خولې له نه راوستی. لکه د یو سړي زړه کې اراده راغله چې غیبت کوم، چغلي کوم، دروغ وایم، شرک کوم، بالفرض کفر کوم، نعوذ بالله الله ته او رسول ته کنځل کوم، زړه کې اراده راغله. لیکن د په هغې عمل ونه کړه، خولې له خبره رانه وسته. نو الله رب العزت د ګناه د ارادې ته د دې نه ځان مخ واړوي، دی نه د دې نه صرف نظر وکړي، یعنې دا نه لیکي، په دې سزا نه ورکوي. د انسان سوچونه او فکرونه ډېر زیات دي، په دې وجه کله کله دی یو غلط سوچ وکړي. نو دی کې تسلي ده چې تر کومې د په هغې خبرې نه کړی او تر کومې په هغې باندې عمل نه کړی، نو تر هغې پورې الله دی په ګرفت کې نه راولي. البته زړه کې رالل چې فلان کې غلطي کوم، هغه یې وکړه، اوس به سزا ورکوي ورله. نو تاسو ټول دا سوچ به کړي چېرته کې ناس به یې چې فلانکي سره دا چل کول پکار دي، نن مالټي شو کول پکار دي، نن پلانې کار کول پکار دي. دا قسمه بکواسات د انسان په زړه کې ډېر راځي. لیکن الله دا معاف کوي. معاف کولو دا مطلب چې تجاوزه لرې مخ اړولی، نو دا رحم و کرم دی د الله. دا بنیاد شي اصل کې دی خبرې چې کله کله د انسان د الله په ذات هم اعتراض راځي. حدیث کې راځي چې شیطان انسان ته وسوسه واچوي، تپوسونه دی کوي زړه زړه کې، ته چا پیدا کړی؟ دی الله پیدا کړی. ستا پلار مور چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړو. دی بس غفلت کې جواب ورکوي، یو سات داسې راشي چې ورته ووایي یاره الله چا پیدا کړو. و دا کفري خبره ده، لیکن زړه کې یو سوچ راغی یاره الله به چا پیدا کړي. نو ده خو په دې کلام نه دی کړی، خو زړه کې خبره راغله. نو حدیث کې راځي چې دغه ځای ته خبره ورسي، نو دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي او ګس طرف ته فل یلتفل چوف کی. تفل هغې چوپکول شوپکوله ته وایي چې په هغې سره لږې لاړې هم توشي، لږ توکاڼې ورسره هم راشي، نري غوندې باریک لاړې ورسره توکي، ته وایي تفل.
دا د وسوسې علاج دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه د وسوسې د شیطانی وساوسو علاج دا ښودلی دی. بعضې کسان ته مونځ کې وسوسه راځي. مثلا یو سړي 3 رکعاته کړي دي، حقیقتا دی مات وکړي، یا بالفرض 4 رکعاتي لمونځ دی د 2 کړي دي او دی وایي نه ما 4 کړي، دی به څه کوي داسې وخت کې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل امتی دې ته نه پرېږدي چې شیطان یې رسره لوبې وکړي. د دې آسان حل دی، هغه دا دی چې دی ځان ته کم حساب کړي. مثلا 4 رکعاتي لمونځ دی، د ده شک راغی چې 3 مې کړي که پوره کړي مې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی کم حساب کړي، 3 دی حساب کړي. اگر کا حقیقتا د 4 کړي که 5 کړي که 6 کړي دي، خو دی ځان ته کم حساب کړي. مثلا 3 دی حساب کړي چې ما 3 کړي دي، 4 دی وکړي. هغې پسې دی سجده سهو وکړي. خو چې کله دا چل دی وکړي د شیطان ړوچ وي بیا چې ښه ما یو سجده نه وکړې او د 2 سجدې سیوا وکړې، بیا نه راځي خو خو د هغې علاج دغه دی. علاج یې دغه دی چې سړی د ځان ته کم حساب کړي، بیا به کار سم شي. دا د الله رحم و کرم دی، د الله فضل دی، د الله احسان دی چې تر کومې یو سړي په خپل نیت باندې، په خپله اراده باندې، په خپله وسوسه باندې عمل نه کړی، د الله رب العزت سوی نه چاته. دومره ده چې د علاج دا نه دی چې سړی د هر وخت وسوسه کې مبتلا وي. دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ډېر وایي. دا دی نه وایي چې شیطان مخ دې تور شه، دا خو د پښتنو خبرې دي. علاج د دې څیزونو هغه دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. د مونځ په دوران کې کله کله د انسان خیالات بل خوا لړ شي، خاص کر هغه مونځونه چې خاموش مونځونه وي، نو په هغې کې امام هم ګډوډ شي بېچاره کله کله. د خلکو ذهن، د مقتدیانو ذهن هم بل خوا ځي، د منفرد ذهن هم بل خوا لړ شي. او چې کله انسان ته په مانځه کې دا قسمه څیزونه راشي، نو دی د حدیث کې راځي دی خپل مونځ ودرئ، تلاوت دی ودرئ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی په مونځ کې ووایي او هغه د ګسې غاړې ته چوف کړي. دا دین زمونږ د رسول دی، دا د مولیانو دین نه دی چې پلانې استاد خو دا جایز نه دی. پلانې استاد کافر دی چې د پیغمبر خبره نه مني. زمونږ د خلکو عجیبه ذهن دی. ټیک دی چې حدیث کې راغلی دی، خو پلانې داسې وایي. پلانې وایي مونږ محمد رسول الله کلمه ویلې ده، مونږ د فلاني مولا رسول الله کلمه نه ده ویله. اسه پاوتو کې خلک اختر مونځ د الله دی او د هغې را رسونکی د الله رسول دی. هغه مونږ ته علاج ښودلی دی چې کله په زړه کې داسې قسمه وسوسه راشي، نو د هغې علاج دا دی چې تاسو خپل تلاوت، خپل مونځ سټاپ کړئ، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایئ او ګس طرف ته داسې چوف کړئ چې هغې سره لږ توکاڼي لاړ شي، بیا به شیطان نه راځي. خو دې ته نبوي علاج وایي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم علاج ښودلی دی. اقول قولی هذا استغفر الله لکم.